خطابو بنی اسرائیلو تا په دې باندې چې یو بنی اسرائیلو راشي د پیغمبر باندې ایمان راوړي څنګه چې مخکې تاسو ایمان په الله باندې د الله پر رسول باندې راوړو نو الله تاسو له غوړوالم درکړو نو کو وس راشي او ایمان راوړي نو تاسو غوړواله بیا هم ده کو ایمان یو رانوړو نو بیا غوړه نه ای بیا بلاړ شي ذلیل بشي قیامت او ذلت اخو جدا ده دنیا کی بم خوار ذلیل و خوار شي او دا دنیا تا خودل شوی دا یو پیری دنیا دا خبری لیدلی چې دغه يهوديان دغه نصرانيان دا شکست خورده شوی دی ذلیل شوی دی خوار شوی دی لیکن دی بیا هم پوهیږي نه دین اسلام دا الله رب العزت د دنیا ګټ ګټ ته ورسو او دا غالب کو په ډیرو زینو باندې ملکونو باندې علاقو باندې د اسلام حکومت تیر شه ده تاسو خپل نسبت ابراهیم علیہ السلام ته کوي نو ابراهیم علیہ السلام چې کوم کارونه کړو نه کارو کوي کنه ابراهیم علیہ السلام لار له دعوت ورکړل قوم له دعوت ورکړل مقابله ور سره کړل بادشاہ له دعوت ورکړل بیا مقابله مشیدا ابراهیم علیہ السلام ملک پر خود دے بال بچی بال بچ بی بی او بچے دای بیزایا پر خود دی بیا ورته د دنګلو خبره پکې راغله او پزوی په مړی باندې چړې خو دی دا څومره ګران ګران کارونه هغه کړلی حقیقی مانو باندې تاسو دغه خبر اومنئ تابعدار شئ دا پیغمبر دا زه هغه د توحید د پاره جوړ کړو د پیغمبر د پاره پکې دعا کړوا نو راشي دا اومنئ بیت الله د پاره خبره کوي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کله چې وګرځاو مونږه بیت الله لرا مثابتن زیدت لو راتلو للناس دخل کو د پارا و امنا او د امن وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً کله چې وګرځاو مونږه بیت الله لرا زید راجم کېدو دخل کو مرجع یو ګرځولا شړ علاقه وا اس پکې نو ابراهیم علیہ السلام چې کلا خپل بیبي حالت کې پرې خو دا سوی وسرو نو دعای کړو بیا کله چې راو ګرځېت ته داغه واقعیت د سچې سړی ګوري او بیانېږي نو هغې باندې ډېر ټیم لګي دا څومره امتحانات چې داغه وو بیبي هلته کې پرېښوده وړوکی بچی ورسره دی او دی ترې را روان شو هغه اواز کوي الی من ترکتنا یا ابراهیم کلو الی من تکلنا یا ابراهیم چا ته دې حواله کړو چا ته دې پرېښودو ابراهیم علیہ السلام جواب نه ورکوي هغه بیا وایي الله امرک بهذا یا ابراهیم
اے ابراهیم دا خبره تا ته الله کړله چې ته موږ دلته کې پرې دی او یاو مختصر جواب ورکړي او نعم هغه لا یضيعن الله لا یضيعن الله موږ نه ضایع کوي چې الله ویلی نه الله موږ ضایع کوي نه ابراهیم علیہ السلام چې مخې ته لاړ نو ودرېد دعا یې وکړه رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم یا الله ما خپل اولاد دلته کې پاتې کو خزا او بچې مې دلته کې پاتې کړو دا سی وادي دا غیر ذی زرع چې هغه کې څه فصل کرونده مرونده بګی نشتی عند بیتک المحرم ستا د کور بیت الحرام سره خوا کې بیت الله خو نه نو خدا غزه خو کنه ودا کله چې طوفان نوح راغله نو پای کې بیت الله نړیدل داغه او الته کې بیا شګه زیاتی نو شګه به راغل وی هر څه پټ کړیو دغه دلته کې هم چې یو شی اونړیږي نو بیا باغ وای خاور راځي خاورې په لګي اخر دا دوړې په لګي نو پټ شي هر څه پټ شي کندرات تی جوړ شي بیا ابراهیم علیہ السلام دا خودل شي دی ورپسې رستو راځي ابراهیم علیہ السلام دا تعمیر کړل بیا نو دا دعا کړوا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم دلته کې پاتې کړل یا الله دا کړه نور پسې د خکلی لپاره دعا دلته کې آلتم کړل نو یې جعلنا البیت مثابه للناس وامنا کله چې وګرځاو مونږه بیت الله زه د خلکو د پاره د تلو راتلو او د امن زه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے من دخله کان آمنا قرآن کریم کې الله د امن خبره کوي سوچ بیت الله ته داخل شو نو په امن شو نو د امن زه ده بیت الله دې نو زه د خلکو د تلو راتلو ده دسی با یو سړیم نه مسلمان بنئ چې دا په زړه کې دا خبره نه چې زم بیت الله ته لاړم دا خبره د هر یو سړی په زړه کې دا او بیا چې کله یو سړی آلته کې لاړ شي هغه نظاره وګوري هغه امن او امان وګوري هغه انوارات وګوري دی وی چې بیا بار لاړې دلته کې زړه کړيږي بیا لاړې آلته کې بیت الله کې سړی چې کله یې طواف وکړي نو سړی چې اوس بار ته وته ته چې لږ ساعت وشي نو بیا و چې اوس واپس بیا لاړې دا د خلکو مرجع ده د خلکو زینت لو راتلو ده دوی معنا چا کړلاو وې جعلنا البیت مثابه للناس وامنا او کله چې وګرځاو مونږه بیت الله لرا زید ثواب د پاره د خلکو دا زید ثواب هم دیګا هر جماعت کې اسرائیل کې عبادت کوي بیا ال دغه عبادت چې کې ناغه په سو چند باندې ده بیت الله کې چې ال دغه ته مز کې ناغه په یو لاک ده الله په یو لاک باندې اجر او ثواب ور کوي ودانه چې ته چې الګ یو لاک باندې ده زبلات شمل دغه وسو منځونه بوګ سورځي په پاتشم ال د منځونه حکم زما خدمت عمر بنای کنه یو په لکاو منځونه زکو نا سو منځونه چې کوم دا چې په لاک کې ول زره بور کې نو دا ډېر شی دی جوړیږي یا ما ته مانځه ضرورت نه الله باندې بور واوړي نه الله باندې وراوړي نه موز ده فرض ده موز چې ده نو دا فرض ده ان الصلاه كانت المؤمنه کتاب موقوتا وي دا موز چې دا په مسلمان باندې مؤمن باندې دا فرض ده وخت په وخت باندې
وخت به باندې چې وخت راځي دا به تا باندې فرضي. که یو سړی دا وایي چې دا ته بخلی شوی نو دا سړی به ناروا وایي او پوری وته ده دا ناروا وایي. پیغمبر ته الله رب العزت وایي وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، بندگی کو دا الله تر دې پورې چې تا ته مرګ راشي، یقیني شی ده، یقیني شی مرګ ده. دا یو تن وایي خبر بل تبتزي وایي موږ یقین چې نه بد ګڼو ښه نو مرګ دی موږ د مرګ زموږ هر یو سړي چې دی نه خوښ نه دی. چا خوښ دی مرګ؟ او موږ مینه کوو د فتنې سره. نو فتنه دغې بل ځای کې ویلي انما اموالکم و اولادکم فتنه، ستاسو مال او ستاسو اولاد ستاسو لپاره فتنه ده. هغه موږ نحب الفتنه، فتنې سره مینه کوو او کم چې یقیني شی دی نو هغه زمونږ بدي شي، هغه مرګ دی. دا دواړه خبرې فتنې نه دغه فتنه نه مراد شي کوم فتنه وته وي هغه بل امتحان دی. هغه سری اولاد دی او مال دی. وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، او کله چې وګرځاو موږ بیت الله لرا زید ثواب د خلکو د پاره او امن، د امن زید یا زید خلکو د تلو راتلو چې خلکو ته بار بار زی راځي، کو نور وته نزی راځي. دا یو سړی حج وکړو راغی واپس د نزی نو خلکو راځي کنه الته کې پکې نمبر نه ملاوي. یو سړی به دا سوچ کوي چې دا یو ټیم براشي ما ته دا حجر اسود به خالی ز بیا مومم دا خالی نه خالی کی نه سړی وایي زما مطاف خالی بیا مومم، مطاف به خالی زو به وګرځم طواف به وکم. نه خالی کیږي کله کله چې حج موقعي خلک لاړ شي مینا ته، خلک لاړ شي عرفات ته، بس دغه 2 ورځې چې دا تقریبا دا خالی بیا یا اوسو ته نه ولاړې مونځ کوي. په دغه ورځو کې عمره کول هغه زموږ علماء لیکلي مکروه دي. بیا حج ول نه کې عمرې کې دا د عمرې حج وخت دی. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، ونسي مقام ابراهيم لرا ځان لزید مانځو. مقام ابراهیم دے زید ودریدو د ابراهیم علیہ السلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو، صحابه کرام مسرو، عمر رضی الله تعالی عنہ مسره ده ناغه وې موږ ته مختلف مقامات خودو چې دا مقام ملتزم ده، دا پکې حتیم ده، دا بګه رکن یمانی دی، دا پلان کې او پلان کې دی، مختلف زینرات او خود دا بګه حجر اسود دی. نو کله چې ورسېدو فلما بلغنا الی مقام ابراهیم، مقام ابراهیم ته چې کله ورسېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هاذا مقام جدی ابراهیم، دا زما د نیکو د ولاړې زید دا د ودریدو زید. پای کې د ابراهیم علیہ السلام د خپو نخیم دي شیشو کې بند کړل. اوس خلک پرې دین هغه سټي خلک څوک سره سکه څوک سکه نه الته کې ودا زما دغه غټاوه په دې باندې ابراهیم علیہ السلام چې کلا بیت الله تعمیر کاو نو په دې غټه بو درې دو کاری کاو. نو چې کله دا یو وي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی افلا نتخذو مصلا، دا زه موږ ظالم انځ زه نه ګرځو. الله رب العزت آیاتونه وی نازل کړو واتخذو من مقام ابراهیم مصلا، ونسی مقام ابراهیم لرا ځان زه نمانځو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مخکې شی نه دی قدم اله مخکې کړی نه دی بس وحی راغله رسول الله مغزه کې ودرېد وحی مکمل شو خلکو ته واورولو کله چې حج عمره والدی طواف والدی هغه چې کله طواف وکړي نو 2 رکعات واجب الطواف نو کله چې اسانی نو په دې ځای کې وکا اسانی نه نو بیا اخواته کم ځای کې بیا کې بیا الته وکا حرم نه بارم کولې شي واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اونې صحیح مقام ابراهیم لرا ځان لزید مانځو ځان لزید ودرېدو واحدنا الی ابراهیم او وعده واغسته موږ د ابراهیم علیه السلام نه یا الله حکم وکړو موږ ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته طاهرا بیت للطائفین چې پاک بساتې زما دا کور للطائفین د پاره طواف کوونکو د پاره د اعتکاف کوونکو د پاره د رکوع د سجدو کوونکو یو خبر ده چې هغه صرف الته کې کیږي بل ځای کې نه کیږي بیا دویمه خبره هغه لګوډه عام ده جامع مسجد کې کیږي چې پاګي پنځړ یم مز پکې کیږي او رکوع سجدا دا پټول زمکه باندې کیږي ناولنه طواف ده طواف د بیت الله نه سیوا د بل ځای نه کیږي کو سو کی کینو یخشى علیه الکفر وای پاغه باندې یره د کفر ای ولې تاویږي بل ځای نه خلکو بازي ځان لګ جوړی کړي کعبه جوړی کړي کعبه په شکل جوړی کړي ایران کشتی بلوچستان کې هم چا سزونه جوړ کړي هغه کې وای خلک بدل د طوافونه کوي عمره حجونه وکي نه حج دې صرف د بیت الله دې بل ځای نشتی کبل ځای یې څوک د کوي او د عقیده لري نو بیا خالص کافری واحدنا الی ابراهیم نو وعده غستیو موږ د ابراهیم علیه السلام نه یا حکم کړو موږ ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته طاهرا بیت یعنی طائفین چې پاک بساتې زما دا کور د پاره طواف کوونکو چې طواف کوي کور بالکل پاک دی نسیش نه د شرک نه پاک دی په توحید باندې پاک دی والعاکفین دویم اعتکاف کوونکی اعتکاف چې کینو دا په جمعات کې بل ځای باندې خلک په غارونو کې اعتکافونه کوي غارونو کې اعتکاف نه چوپالونو کې خیمه چا لګولي صبح ټانګونو کې کوي دته اعتکاف نه وي اعتکاف به په هغه جماعت کې چې هغه کې 65 مموز کیږي جمعه په کې نه کې خیر ده جمعه بل زیاده بزي ورکع سجود رکوع سجدا دا پټول اسمګه باندې کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا الله زما پارا د اسمګه پاک ګرځول ارض کې دای جمعات ګرځول ارض کې مسکی شرط پکشته زیب پاکی بس چې کوم ځای پاکی نو الته مسکیږي په دنیا پزمکه کې دسه یو ځای نشته چې الته کې پاک کړی شي او مونږ پکې بیان کیږي نه ارزه چې کله پاک شو بس مونږ پکې کی کم چې ګنده زیونه دي کم چې پاک دي او جو پاک دي پوخا چاوي دسه کم ځای چې هغه کې مونږ نه کیږي ما دې خو یو ځای نشته چې مونږ نشته وې نه کعبه دا ما د کعبه باندې لپاسا هغه علماء دغه مستقل باب قائم کړل مستقل مسله بیان کړل په دې باندې چې کله ته کعبه پچت باندې موز کې نو څنګه بکې څنګه ودرېږي الته ځانته مخه ته سترک دی مخه ته یو شی بک دی نو هغه طرف ته موز بکې بالکل هوا بنئ بالکل هوا ها کعبه ته جوت خطل بغیر د عذر نه دا بیا د بيدا اجدا خبره ده لیکن چې سره موز پې کوي نو کیږي پکې لپاسه موز کوي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَلَّ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا یا الله وګرځې دې خار لره امن والا ورزق اهله من الثمرات او رزق ورکی اهل دې ته د میونه من امن منهم بالله واليوم الاخر هغه چا چې ایمان راوړل د دینه په الله باندې پرز د آخرت باندې
ابراهیم علیہ السلام دعا کړوا یا الله دیلا میوي دي دا ولا ورکه دالته وسونه کنه نو زګه دعا کوي الله ورکه ولا نو دلته کې زما استاد علاقه می وبي ما تا ته بدلته نه ملاويږي حالت کې بخار ځان ملاوي بس سيزونه دي داسي زمونږ پاکستان د پاکستان کې باندې ملاوي الته ملاوي کاغه نه دبل ځای ملاويږي الته میوه ډېر زیاتې او بل ځای الله رب العزت وایي یوجبا الیه ثمرات کل شیء د هر طرف نه هر زینا هغه ته میوه راخو دی کی را روان دي وته ورزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر هغه بګی دا شرط کې سوچ ایمان لري با الله باندې پرز د اخرت باندې ناغي لور کې الله وې ومن کفر چا چې کفر وکړو نو فهمت یو قلیلا نو فائدہ ورکو هغه لگا ثم استر الى عذاب النار به مجبورن بوزم بیا بیرا کاغوي الى عذاب النار ورد جهنم تا وبئس المصير ناکار زه د ورتلو دي ډېر ناکار زه دي الله وې داغه ځان د خلاصېدو ځان د بچ کولو کوشش کوي دې چې هغه تلاړ شي کافر موتزی کافر لا په دنیا کې ورکو ما دا سامان دنیا لگا دخا بلځ کې الله رب العزت وای دا مسلمانم شي ته ټینګي نه کا ال د سورۃ زخرف کې راځي کچره دا ير نه وای چې دا خلق به کافر شي نو ما به دې کافرانو لا د دې سپین زر او سرزر د دې کورونه د دې چتونه د دې سیړې وغیرہ دا بوله داسې ورکړ چې دا به د سپینو د سرو وي لیکن هغه مسلمان چې کوی او د دوسر دوره مال له او ځا په دې باندې کې عزت بسم کافر شه بعض خلک شته داسې پیسو د وجنه کافر کی مال پسیږي چا خبره کړل چې زمونږه مثال خدا غړي ده دا غړه چې کلا سړی وتا پلاس کې یو شوتل شې واقع ونیو نو هغه لقي وته دا بس روانه زمونږه مثال ما کې چار راته شي یو خو دو پیسې راته خو دې موږ بس رواني ایمان پسیم پریدو ومن کفر قال ومن كفر فمتعه قليلا نالا وی چا چې کفر کو نو فائدہ ور کو هغه لگا سماستر وی لا صاحب النار به مجبورن بو زبا عذاب دورتا وبئس المصير دینا کار زه ورتلو ده وایز يرفع ابراهيم القواعد من البيت او کله چې اوچتول ابراهيم عليه السلام بنیادونه د بیت الله او اسماعیل عليه السلام ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام لو شوه ده او بیا داغه مرحله نم ور تیر شه ده ذبح کېدو داغه مرحله نه هغه نمبر تیر شه دی لوشه دی دومره دی چې اوس ابراهیم علیه السلام لا خټه غټه ور کولای شي نو دواړه لګیا دي نو بنیادونه راکار کړه نو بنیادونه باندې کار شروع کو نو ایز يرفع ابراهیم القواعد کله چې اوچ تول ابراهیم علیه السلام بنیادونه د بیت الله اسماعیل علیه السلام ربنا تقبل منا ویا الله قبول کې زمنګنا انک انت السمیع العلیم یقینا ته خاص ته اوریدونکې پوا مطلب زمما ټوټا پوټا عمل له ډېر غټ کارو لیکن الله په مخ کې بدا نه وی چې الله باغ دومره رکعاتونه مې وکړو دومره منځونه مې وکړو دومره مې روزي ونی دومره مې صدقې ورکړې دومره مې زکاتونه ورکړه نه دا بس ستاره کړې شی نو ور مې کړو دیکھئے صدا هونشته دا ستا احسانو چې ستا راکړی شی هغه مې ستا په لار کې خرج کوم ستا راکړی شی طاقت دا مې ستا په لار کې خرج کوم تکبر بنا کې لوی بنا کې نو دغه تقبل له ربنا تقبل منا تکلف دې پکې تکلف تفاعل کې تکلف وي یا الله سبګه د قبولیت شته نه خو ته اسی وچ پوچا قبول کې مطلب بدای او کنه چې ګوري هغه پلان کې جمعه جوړ کړل لپاس به نوم لیکل مسجد پلان کې جمعه دې جوړ کړل
خلک بیا دا خبره لاړه شي نام و نمود پسې لاړه شي دا پلان کې لیکل جوړ کړل پدې کې بل خخته وي دا بل چانه منم پیسې پکې بل چانه منم زه پکې کوم بیا په خپل نوم خلپاسه غټو لیکي دا بدست پلان کې ابتدای وشو ابراهیم علیہ السلام دومره کارو کو نو بیا مو ربنا تقبل منا یا الله د قبولیت پکې سشته نه صدومره غټ کار یو نه کړه استا توفیق او هغه باندې وکړو انک انت خو اس وچ پوچه قبول کی انک انت السمیع العلیم یقینا انت خپوا تاوریدن کې اتب پوای ربنا وجعلنا مسلمین لك یا الله وګرځه موږ غاړي خودن کی تا تا ومن ذریتنا امه مسلمه لك او زمنګ د اولاد نه داسې وډلا چې هغه غاړي خودن کی تا تا دسی وډلا زمنګ په قیامت پورې ولري وارنا مناسکنا او اخه منگتا احکام د حج زمنگا وتوب علینا او مهربانیو کې منگ باندې انک انت التواب الرحیم یقینا ته توبه قبلون کې مهربان ورپسې دعا ده بیا ان شاء الله یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے بنی اسرائیل یاد کی نعمت زما چې نام کړه ماتا سبحانه وانی فضلتکم علی العالمین او ما غرواله در کړه تاسو له عالم باندې واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا او یریږي د عذاب دا ورځ نه چې سپکار بن شرات له یو نفس دبل نفس لپاره د سشي ولا يقبل منها عدل او نو قبلږي دنا بدلا ولا تنفعها شفاعت او نو فائدہ ورکی د سفارش ولا هم ينصرون او نو د امداد کولې کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَكَلَّ چې وازمیو ابراهیم علیہ السلام لرا رب داغه بکلمات په یوسو خبرو باندې فَأَتَمَّهُنَّ ناغه پوره کړی قال انی جاعلک للناس اماما الله وی یقینا ز ګرځون کې هم تعالی را د خلقو د پاره امام د خلقو د پاره پیشوا قال من ذریتی ابراهیم علیہ السلام او زما د اولاد نه هم قال لا ينال عهد الظالمین الله وی نرسی عہد زما د پیغمبر ظالمانو تا وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کله چې وګرځاو مونږه بیت الله لرا زید ثواب د خلقو د پاره یا زید خلقو د تلو راتلو د پاره د خلقو مرجع وګرځوالا و امنا او د امن زې وګرځاو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او ني سي مقام ابراهيم لرا ځان زید مانځه واحدنا الى ابراهيم وا د واغستمږه د ابراهیم علیہ السلام نا اسماعیل علیہ السلام نا یا حکم کومه ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام ته طاهرا بیت علی طائفین چې پاک بساتای تاسو دواړه زما دا کور د پاره طواف کوونکو د پاره د اعتکاف کوونکو د پاره د رکوع د سجدو کوونکو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او کله چې ابراهیم علیہ السلام رب اجعل هذا بلدنا آمنا یا الله وګرځه د خار لره امن والا ورزق اهله من الثمرات او رزق ورکی اهل د دیتا د میونه منامنا منهم بالله واليوم الاخر هغه چا چې ایمان راوړ د دینه په الله باندې پرز د آخرت باندې قال ومن کفر الله یې چا چې کفر وکړو نو فمت یو قلیلا نو خامخا فائدہ ورکو هغه لگا ثم استروا الى عذاب النار بیا به مجبورن بوزم عذاب د ورتا و به اسل مسیر اور ناکار زید ورتلو ده وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ او کله چې وچتول ابراهیم علیہ السلام بنیادونه د بیت الله او اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا وی الله قبول کې زمنګنا یقینا ته اوریدن کې پوا ربنا وجعلنا مسلمین لك یا الله وګرځه موږ غاړې خودن کې تا تا او من ذریتنا او زموږ د اولادنا امه مسلمه لك داسي اورډلا چې هغه غاړک دي تا تا وارنا مناسکنا او خه موږ ته احکام د حج زموږ او توبالینا مهربانیو کې موږ باندې انک انت التواب الرحیم یقینا ته توبه قبل ان کې مهربان ربنا وبعث فیهم یا الله راولېږي پدې کې رسول منهم رسول د دین آیت دوالې آیاتک چې بیانې پدی باندې آیاتون استا و يعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم ورکې دی له کتاب او سنت و يزکیهم او تزکیه کوي د انک انت العزیز الحکیم یقینا ته غالب حکمت والا خپل زما ير شو الله رب العزت قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي